امونه ګرانو کتونکو عقیل سوزی مخاطب یم د پېښور نه. دوه درې اهم ډیولپمنټس چې دي هغه شوي دي، په هغې باندې ستاسو سره خپل معلومات شیر کول ضروري ګڼم. یو خو دا چې کور کمانډر کانفرنس وشو په جی ایچ کیو کې، او دا هغه کانفرنس دی چې په دې کې د پاکستان په عسکري تاریخ کې منډیټیبل فیلډ مارشل چې دی جنرال عاصم منیر صاحب، هغه په اول ځل باندې دغه کانفرنس چې کوم دی یا دغه میټینګ چې دی هغه چیر کو. د دې نه مخکې د ایر مارشل والا اعزاز یا تمغه ځان ته یو ډیکټیټر لګولې وه، ایوب خان. خو دا د سیول حکومت د طرف نه او د پارلیمنټ د طرف نه د کابینټ د طرف نه موږ ویلی شو چې دا منډیټیبل فیلډ مارشل دی. او بیا په داسې وخت کې چې پاکستان نه صرف دا چې د هندوستان سره په حالت جنگ کې دی، بلکې هغه جنگ یې ګټلی دی، بلکې د هغې نه فوراً بعد په پاکستان کې او په پوري ریجن کې چې دی ډېر غټ ری الایمنټ یا ری انګیجمنټ والا یو سلسله چې دا هغه روان ډېر زیات د اهمیت وړ دی. په دې کې غټ خبر چې دی هغه دا دی چې په پاکستان چې کوم دوه غټې صوبې دي، حساس صوبې دي، بلوچستان او خیبر پښتونخوا، په دې کې چې کوم شورش زاده علاقې دي، په هغې کې به د لارج سکیل اپریشنز چې کوم دی د هغې آغاز چې دی هغه متوقع دی. په اعلامیه کې هم هغې ته اشاره ده، او بعضې چې کوم میډیا یا دفاعي ایکسپرټس دي هغه هم دا خبره کوي چې پاکستاني ملیټري اسټابلیشمنټ د 10 مئی د دغه واقعیاتو په تناظر کې اوس فیصله کړې ده چې د پاکستان په دې دوه صوبو کې چې دی د بدامنۍ د خاتمې دپاره یا دهشتګردۍ د خاتمې دپاره چې دی لارج سکیلز اپریشنز چې کوم دي هغه شروع کړي. دویم غټ ډیولپمنټ هغه پرونه په بیجینګ کې شوی دی، او د بیجینګ هغه غټ ډیولپمنټ چې کوم دی هغه په دې حواله باندې پس منظر کې لاړو چې په خوزدار کې چې کوم د ماشومانو د شهادت واقع وشوه، هلته کې په هغې باندې حمله وشوه. د هغې نه بعد انټرنیشنل میډیا، پاکستاني میډیا چې ده د هغو ټوله توجه چې ده هغې ته ډایورټ شو، په هغې باندې انټرنیشنلي د امریکې سمیت د یو ان او سمیت چې د سخت ریاکشن راغلی دی، چاینا ریاکشن پې هم راغلی دی. خو په بیجینګ کې چې کوم ډیولپمنټ شوی دی هغه ډېر زیات اهم دی د ری الایمنټ او د ری انګیجمنټ په حواله باندې، او هغه دا دی چې پاکستان، افغانستان او چاینا په دې خبره باندې اتفاق کړی دی چې د کراس بارډر ټیرریزم، هغه ټیرریزم یا دهشتګردي چې هغه د نورو ملکونو نه کیږي، د هغې د خاتمې دپاره به مشترکه اقدامات چې دي هغه به کوي. یو دا ډېره غټه خبره ده. دویمه غټه خبره دا ده چې په دغه بیجینګ مذاکراتي عمل کې افغانستان چې دی هغه په سی پیک کې د شاملولو باقاعده منظوري ورکړې ده، او نیکسټ میټینګ چې کوم دی هغه په کابل کې کیږي چې هغې کې به بیا نور اعلانات چې دي هغه به کیږي. ښکاري داسې چې د ری الایمنټ او ری انګیجمنټ کومه سلسله چې د 10 مئی نه بعد شروع شوې ده، په هغې کې پاکستان چې دی په ډېر اپر هینډ باندې دی، سفارتي کچ باندې، اقتصادي کچ باندې، عسکري کچ باندې ډېر اهم اقدامات چې دي هغه په راتلونکي یو څو ورځو کې یا هفتو کې چې دی هغه متوقع دي. ډېره مننه.